دا خبره یاد ساته تاسو په الله یقینو کې زدي احناف او عالمانو توام چې دا تاسو په جمعات کې د مړو اعلانات کوي آیا دا په اسلام کې شته دا ته چې په جمعات کې د روکشوي سیس اعلانونه کې دا جمعات دا په د الله په کور کې د اجازه شته صحیح مسلم کتاب المساجد کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت نقلو هغه فرمایلی چې د الله نبی فرمایلی دي من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد چې یو جاخه دی ولید چې هغه جمعات کې ولاړ دی او چې زمانہ ګوري پیسې روکي شوی دي او چرته تاوا یو چې زمانہ پیسې روکي شوی دي او په پلاستیکي ګوټه کې بند وي یو زمانہ پیسې روکي شوی دي او سره باټوا او دا خبره په جمعات کې وکړه نو وی فل یقل چې څومره خلک ناس ته هغې دي ووایي چې لا رده الله علیکا الله دې اډو تاله ستا روک شوې بټوه روک شوې پیسې روک شوې ګاډې اډو الله دې تاله را واپس نه کړي وی ورته ووایه چې فإن المساجد لم تبن لهذا جوماتونه الله د روک شوو څیزونو د اعلانونو دپاره نه دي جوړ کړی دا د وړوکي سړي خبره ده که د محمد رسول الله خبره ده یاره په دې کلي کې به یو نر سړی په دې عمل وکړي چې ووایي چې زما جومات کې به اعلان نه کوي یا ووایي چې زما جومات کې د مړو د اعلانونو گنجایش د روک شوو څیزونو د اعلانونو گنجایش نشته یو نر شته الحمدلله اهل حدیث جوماتونو کې نه د مړو اعلانات کېږي او نه د روک شوو څیزونو او که کېږي نو دا غلطه کېږي موږ د دې رد کړو بريده ابن الحسيب روایت په صحیح مسلم کې دی چې یو کس راغی او په جمعات کې وي زمانه سور اوخ روک شوی دی څه شي روک شوی دی سور اوخ رانه روک شوی دی چې دا خبره یې وکړه او کېناسته د الله نبي څومره خوش اخلاقه سړی دی څومره نرم مزاجه سره د خوش اخلاقې او نرم مزاجه ورته وایي لا وجدت الله دې ستا اوخ را پیدا نه کړي کني عربو کې سور اوخ د روک شو لکه دوه تولې کالې جنې ویلو عربو کې سور اوخ کې د نروک شو لکه دوه توله کالې چې سړی څه کي هغه بیلي د الله نبي ورته وایي لا وجدته تاله دې اډو الله دا در نه کي انما بنیت المساجد لما بنیت له جمعتونه د یو خاص مقصد دپاره جوړ دي دې کې د الله خبرې کوه دې کې د مړو اعلانونه مه کوه دې کې د روک شوو څیزونو اعلانونه مه کوه اغستل خرڅول پکې منع دي د الله نبي فرمایي چې چا جومات کې اعلان وکړو چې ما سره تازه مسواکونه دي او عطر دي او کتابونه دي او ټوپې او تسبیح دي یا د معدې دوايي ده دا چې ماښام وخورې ډرکې به وکړې په معده باندې بوج دی وي ته ورته ووایه چې لا اربح الله تجارتک الله د روپۍ ګټه ستا په تجارت کې پیدا نه کړي ته په جومات کې د مړو اعلانونه کوې ته په جومات کې دا کارونه کوې نو دا څیزونه په جوماتونو کې منع دي او تاسو یقین وکړئ زمونږ مساجد وګورئ زمونږ په جوماتونو کې د روک څاروي اعلان هم کېږي وي د شمروز خان لالا نه خره تښتېدلې ده او د دې ګلاب خان دی په کوڅه باندې ورغلی ده او که چا له مخې له ورلی وي او ګزار ورکړی او په دې غاړه واپس راوځغلی وی وي زه ورته لار کې پټو سره ولاړی وم په جومات کې د خرو اعلانونه هم شوي دي ته په الله یقین وکړه په جومات کې به اعلان وشي پولیو والا راغلی دی او د پلانکي خان حجرې ته راورسېد دا خو حرام و ناروا و یره وي د شریو ټیکو والا راغلی دی او پلانکي حجرې او دوکان ته ځان نه ورسوی یره وي د ګیس داخلي شروع دي که چاته داخلي پاتې نو نن موقع ده د پلانکي د حجره کې خلک ناست دی ځان سره دومره پیسې راوړی او داخله ده څوک داسې اعلانونه کوي هلکه پلانکي مړ دی او په پلانکي ټایم یې جنازه ده څوک وایي جنازه تیاره ده نو څوک وایي غم خور دی کټونه د حجرې نه اوسئ دا خبرې دا په جومات کې حرام او ناروا دي او دا د احناف عالمانو هم لیکلي دي او د الله نبي ته دې څومره رد وکړو ما تاسو ته احادیثو کې ذکر کړو کم سړی دی چې هغه مري وصیت وکړي چې زما وصیت دا دی چې ګورې زما د مرګ اعلان به د جومات په لوډ سپیکر نه کوي که خلک وایي چې یاره څه به کوو نو دا خو اسانه خبره ده دا لوډ سپیکر خو ګران شی نه دی دا ټول کلي د پیسې راجمع کړي او په یو دکان او په یو کور او په یو حجره باندې د لوډ سپیکر یې ولګوه او هلته کې ورځه او بټن لټک ورکوه او ټول ورځ پې نعتونه وایه او ټول ورځ په اعلانونه کوه چې دومره په اعلاناتو ماینې
خدا خو محمد رسول الله منع کړی دا او چې رسول الله منع کړه نو ستا هر مجبوری ختم شوه ته به د رسول الله خبره اخلې ته ځان له د اعلان غم وکړه ته ځان له اعلان له لوډ سپیکر وګوره اجره وګوره بیټک وګوره دوکان وګوره هلته اعلانونه کوه د الله کور د دې لپاره نه دی جوړ شوی د الله نبي خیرې کړي دی او رټنه یې کړې ده سختي یې کړې ده او صفایي ویلي دي چې جومات کې به دا ګډوډ اعلانونه نه کوي ته سوچ وکړه چې دا څومره غټه مسله ده دا بدعات دي زمونږ په دې علاقو کې دي او که سړی نیت وکړي چې دا بدعات وګوره الحمدلله خلک هم پوهېږي زمونږ دا مسجد چې جوړ شوی دی لا چې ته ما څوک ونه لیدل چې راغلي او اعلان یې کړي کنې کېدای شي زمونږ د لوډ سپیکر د ټول لوډ سپیکرونه کامیاب وتېږي دا خلک هم خلک پېژني چې وایي دا خلک جومات کې اذانونه دغه اعلانونه دا کیسې میسې نه مني یو کس چېرته دې رانغی نو د پلان کې مړ دی ویله